احمد ابن حنبل غریب 28 مہینے یا 13 میاشتې په جیل کې واچو په دې مسله کې، او د دنیا علماء شهیدان کړل چې څوک دا نظریه نه مني، او د دنیا علماء کرام په جیل کې واسطه کړل. احمد ابن حنبل وی ډېر اوږده قصه خو مختصرا وی زه را اوچت کړم، خپې لاسونه راله په زنځیرونو تړلي دي صاحب. او دې وخت کې احمد ابن حنبل د رسول الله مبارک د 10 لکو احادیثو حافظ دی. دې کې د صحابه او د تابعینو اقوال هم شته، او د قرآن حافظ او سپینګیری دی غریب، یو کال نیم پس وفات کېږي. لوی مجتهد او عالم، لاسونه یې راله په زنځیرونو تړلي دي، خپې هم په زنځیرونو تړلي دي، او یې اوښته خېجه څنګه وخېجم، او واله بیا چې خېجه خدای څه څنګه وخېجم. په لاره چې راتلم اطلاع راورسېده چې مامون الرشید وایي چې د احمد راولی، که ده زما دا مسله ونه منله، قرآن ته مخلوق ونه وي، نو په دربار کې به تې په توره سره خوا غورځوم. امام احمد ابن حنبل ته چې دا خبر ورسېده نو مونځ یې کو، نو مانځه نه پسې لاس اوچت کړی، یا الله وایي ستا حلم او ستا صبر مامون ډېر مغروره کړی دی خدای، تر څو پورې به ته خپل صبر کې پروردګاره، ستا حلم او صبر خدای اسمان ته وخېجو، قدرت ته ګوره. او مقه شپه کې مامون الرشید خدای پاک مړ کو، لاړ ختم شو. دا غرونو هغه ته وصیت وکړ، خپل نور هغه ته وصیت وکړه، وی دا عقیده به مضبوطه ساتې او دا به ټیټ ساتې، او چې څوک مخالفت کی وجنه. احمد ابن حنبل یې بوت قصه اوږده ده، خو احمد ابن حنبل وی چې په لاره معتصم بالله یې ضرور نه و، چې په لاره باندې تلم نو یو غل راله مخې له راغی، وی ما ته وی احمده ما پیژنې؟ مې نه. وی زه فلانکې غل یم، نامي ګرامي ډاکو. وی زه ګورې د دنیا په غلو کې نیولې شوی یم، او ډېر والی شم، د 1000 نه زیاتې کوړې ما ته میلو شوي دي، خو ما تر ننه پورې نه د غلې اقرار کړی دی او نه د خپل غلا نه منې شوی. اوس ګورې هسې نه چې دی ووایي او د خپلې خبرې نه منې نه شي. احمد وی د غل دی خبرې راړه مضبوط کړه. وی څه مخکې لاړم یو بوډا بابا ولاړم، وی ما ته وی احمده یو خبره مې واوره، ګورې ډېر مسلمانان تا پسې شاته ولاړ دي، هسې نه رسوی نه کې ګورې. بس پوه شوم چې بویه تلم، مناظره شروع شوه صاحب دربار کې. مناظره خو احمد ابن حنبل به ورته یو ټکی وی ان کان معکم شیء من کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهاتو، که تاسو سره د خدای او د رسول سی راوړئ. هغوی سره خدا نو عقلي خبرې وې، خو به هر کې بادشاه ظالمو او د احمد ابن حنبل خلاف اعلان وکړ، وی دې په درو وهه. او څنګه په درو وهه؟ یو جلاد نه ګڼ شمېر جلادان یې راوستل، یو جلاد به 2 درې وی چې تازه دم بل راځي چې مضبوط یې ووو، کمیس یې وله اوچت کړ، خپې یې وله په زنځیر تړلې دي، لاسونه یې وله په زنځیر تړلې دي. احمد ابن حنبل وی چې 2-3 غزاره بیا وویلم نو بې هوشه وشم، نو کوټې ته بیا دننه کړم، نو چې هوش کې به رالم بیا بیا راوویستم، اوس یې بیا ووهئ، په بې هوشه کې مه وهئ چې خو دردي. او په لکونو خلک ولاړ دي په دربار د بادشاه کې، څه معتزله دي خوشحاله دي، او سره د شاګردان او د شاګردان دی، هغوی جاړي چې خدایا زمونږ په دې شیخ په دې سپینګیري ملا څه نخرې کېږي. الله لومبې غزار چې یې ورکړه نو دی وی بسم الله، او لومبې غزار سره سرمن د ملا وشلېده، وینې روانه شوې. خو کچنې ازبین وجود او نازک چې دویم غزار یې ورکړه، وی انا لله و انا الیه راجعون. چې دریم غزار یې ورکړه، وی لا حول ولا قوة الا بالله. چې څلورم غزار یې ورکړه، وی القرآن کلام الله غیر مخلوقین. چې پنځم غزار یې ورکړه، وی الحمدلله. چې شپږم یې ورکړه، وی لن یصیبنی الا ما كتب الله لی. او چې بل غزار یې ورکړه نو شاته پرتوغاښ یې وشلېده، بړه وشلېده. پرتوګ کې چې پرتوغاښ نه خو غورځېږي، چې بړه وشلېده شاګردانو چغې کړې الله ته، یا خدایه الله داسې زموږ شیخ سره څه کېږي پروردګار؟ الله دومره ازمایش کې دی ولې واچو دا سپینګیری؟ الله دا سپینګیری دومره غټ ازمایش کې
خلق وی دی علماء څه کړي دي الله تا د علماء تاریخ نه دی کتلی ته د علماء تاریخ وګوره ته حیران بشې ستا د دې ملک پاکستان د جوړېدو دپاره د بمبۍ نه تر دهلي پورې په سړک داسې وننوه چې یو ملا پکې پانسي اویزان نو دې ملک له علماء قرباني ورکړې دا زمونږ ملک دی زمونږ ستاسو په شریکه ملک دی الله یې زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي علماء څه قربانۍ نه دي ورکړي د خلکو د علماء قربانۍ یېرې چغه کړه شاګردانو یا الله زمونږ دا شیخ دا سپینګیري مولا الله دومره ازمایش اوس به پرتوګ لاندې وغورځېږي لاس په زنځیر تړلی خپې په زنځیر تړلی الله قیامته پورې به خلک د ده د عورت ذکرونه کوي تاریخ به ولیکلی شي یا خدای په دومره لوی ازمایش پروردګاره ای پروردګاره رحم 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 چغې دي امام احمد ابن حنبل داسې اسمان ته سر اوچت که مولا علی قاري مرقات په دې لومبي جلد کې رده په دې حالاتو کې لیکلی دي یو سر یې اوچت که زمارونو هغه پرتوب چې پرتوغاش لیدلی دی د ځای نه یو ګوته لاندې نه شو بلکې خپل ځای نه اوچت شو ورپورې بې پرتوغاښه پیوست شو الله علاج وساته یو کم 10 دورې یا په شپږ دورو یا څلور دېرش لږ اختلاف علما کوي بېهوشه شو وی دی شاګردان راشي دا ملا صاحب هم یوسي دی یوړو چې هوش کې راغی نو شاګردان ورته ویل صاحب دا تا په لومبي غزار بسم الله ویلی بس د الله نوم مې واغېسته مسلمان ته چې تکلیف ورسېږي ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف به څوک ختموي رب العالمین په دویم انا لله ځکه وایي چې مصیبت په وخت کې به وایي داسې په درېیم لا حول ولا قوة ځکه وایي چې د غمونو دپاره لوی دم دی په څلورم مې د خپلې عقیدې اظهار وکړو القرآن کلام الله که ته هر څه وې او قرآن د الله کلام دی د خدای خبرې دي غیر مخلوق دا قدیم دی دا مخلوق نه دی غیر مخلوق او په بله دی الحمدلله ولې وي دا خو د خوشحالۍ په موقع خلک وي خبره ټیک ده وي د ډېر زیات وجود مې دردېده وجود نه مې وینې بیا دې سوځېده نو ما وی شیطان وسوسه راواچوله چې هسې نه عقیده نه ګډه وډه شوې دیوالو سره نو دې وخت کې مړه له توجه ورکړه نو ویړه مې په خپله عقیده ټینګ ولاړو د اړه په ټینګوالي مې الحمدلله او لن یصیبني الا ما كتب الله لي تقدیر ته مې حواله ورکړه چې الله بس دا زما له طرف نه مقدره ده پروردګار وی صاحب چې د پرتوغا خوش دی خو مونږ خو دغه وخت کې ډېر چغې والی الله او تا سر اوچت که تاسو وې او دې وخت کې ما سره هم سودا شوه ما خپل رب ته سر اوچت که یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا تضام ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري یا خدای که زه په حق یم زما پرده ماله ورې بیا هم تعلیق وکړه په حق یم نو پته ولګي چې په حق نو زما پرتوک خدای پاک دغسې اوچت کړه زما ورونو امام شافعي صاحب مصر کې زه هغه قبر له پروس کال تللی د شافعي صاحب قبر په قاهره کې دی په مصر کې وسره د استاد امام اوزاعي دا دواړه یو ځای دفن دي دې قبر له ورغلم قبر سره یې خوا کې یو ډېر قیمتي جومات هم جوړ شوی د قاهرې د مصر په مقبره کې ډېر لوی خلک پراته دي امام قسطلاني حافظ ابن حجر اسقلاني امام طحاوي امام زیلعي ابن الهمام ډېر لوی اکابر پکې پراته دي د حافظ ابن حجر مدرسه د راکوټې غوندې او یو چبوتره د هغه د ناستې په هغې مې لږه ناسته م وکړه او د امام قسطلاني مدرسه د وړه غوندې دا قبرونه تاسو نشئ معلومولی ما خو د نقشې په زور او هلته مې شاګردان دوستانو د هغې په زور په کورونو کې دا مقبره خلکو نیولې ده مصریان ډېر سوال فقیران دي ټوله مقبره یې نیولې ده نو دا قبرونه په کورونو کې دننه دي موږ به پیسې ورکړې دروازه به راته کوله وکړه نو قبر له به ور دننه شو نو کتبه به پرې لګېدلې بهر کې زما وروڼو شافعي صاحب ورته مصر نه سوال جواب راولېږه وی احمد دا په کوم کمیس کې چې دیوال وخوړل دا کمیس مال راولېږه ای ولا ولېږه استاد چې ویلېږه امام شافعي صاحب ته چې آی په دې کمیس څه کې وی دا مې په کار دی امام شافعي غوندې سړی ګورې هم حافظ الحدیث دی مجتهد دی چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه وی چې ماله غسل راکړې او کفن راکړې نو د کفن لاندې د احمد دا کمیس زما په سینه ور واچوی
ما نه به الله تپوس کوي څه دې راوړي دي ما سره څه دي زه دا کمیس الله ته سفارش کې پیش کول غواړم چې دې کمیس کې د ما شاګرد احمد وال خوړی او احمد ابن حنبل چې کله وفات شو دا د شاګرد یحیی ابن اکثر هغه خوب کې ولیده دا د امام ترمذی استاد دی یو باغچه کې روانو مې احمد استاد جی الله د سره څو کړل وی الله بخلم و چې کله ور مخامخ شم وی الله راته وی چې احمد زما د قرآن د برکت نه تکلیف برداشت کړی دی یو انعام در کوم چې به د پیغمبر نه ما بل چاله نه دی ورکړی د قرآن د مخه هغه څه انعام دی ادا چې احمد اوسه پورې ما سره چا ملاقات کړی دی من وراء الحجاب د پردې نه پورې غاړه کړی خو تا د قرآن د مخه تکلیف تیر کړی دی تا ته دا پردې لر کوم زما د مبارک مخ ته لږ نیغ نیغ وګوره د قرآن ډېر لوی برکات دي زمارو او د دې احمد ابن حنبل جنازه چې شوه څوک لس لکه یادوي خو دیارلس لکه سړي شپېته زره ښځې جنازه کې شرکت کړی دی او دی د څه نه معلومه کړه صفونه شمېرل چې دومره صفونه او د یو صف اندازه یې واخیسته چې صف کې دومره کسان دي او 2.5 کاله تقریبا 230-32 سال پس قبر دی یو ځای کنستلی شو نو لحد پکې راښکاره شو نو ملا علي قاري لیکلی دي وایي په قبر کې سالم داسې پروت و لکه په لومبۍ وروستې سړی وفات شو قبر کې کېږي